بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت کې کوم تاسو په غر باندې دا ووري نه دا د پارړی ناګوهې حمید آباد سره په خوا کې چې کوم غر دی په هغې باندې دا اور لګېدلی دی او نن په سوات کې بیا د یو سازش تحت چې دی د کابل دیولۍ خوا او شا او په دغه غرونو باندې اطلاعات زموږ نمایندګان رالېږي چې هلته کې هم د دې اور د غرونو باندې لګېدلی دی. د دې اور نه که یو طرف ته د په دې کې همیشته کوم د الله تعالی کوم مخلوق دی د ځناورو په شکل کې د هغوی پناهګاه ده. کومو خلکو چې ځان له بنګلې راښ کړي نو دغه بنګلو کې اوسېږي او خوندونه تیاري دغه شان د دې ځناورو دپاره دا غر چې دی د یو لوی نعمت نه کم نه وي. خو د یو سازش تحت د سوات د حسن خرابېدو او دلته څه مفادپرست خلک چې د دې نه ایره جوړوي یا کم کبل په دې کې سوځي د هغې په حواله باندې دوی دا اور ولګوي. بیا چې کله په دې کې ککړ مجرمان چې کمي هغه دغه ملزمان کله عدالت ته پیش شي یا دلته مختلفو تاڼو ته راشي نو په هغوی باندې لږې لږې جرمانې ولګي او بیا آزاد شي. د دې دپاره یو قانون پکار دی او د غر د اور د لګېدو دپاره یو واضحه پالیسي پکار ده چې د سوات انتظامیه په دې کې خصوصي دلچسپي والي. دا وخت زموږ اطلاعات دا دي چې ریسکیو سټیمان لګیا دي د کابل خوا او شا کې کوم اور لګېدلی د هغې په قابو موندلو دپاره کوششونه کوي. خو دا وخت د پارړی دا غر داسې دی چې دې ته خو یو د لارې د خطو مشکلات دي دا ډېر زیات په هایټ باندې دی او بل طرف ته دا اور په مخه چې دی سیوا کېږي د غر کم پاس سر چې دی هغې دی په خپل لپیټ کې اخیستی. په کار دا ده چې انتظامیه د دې ککړ خلک چې دی هغه کټهرې ته راولي او هغوی له عبرتناکه سزا ورکړي چې دا عمل زمونږ په سوات کې روکاو شي. دا د یو لوی سازش تحت کېږي. دا وخت دا ریپورټ مونږ تاسو ته په خپل سکرین باندې ښیو او کم عام پبلک چې دا ریپورټ ګورئ نو دا ریپورټ شیر کوي او دغه خلک چې څوک دا کار کوي کم سے کم بد دعا ورته وکړئ ولې چې دلته کې انتظامیه ډېره زیاته کمزوري ده او داسې خلکو مخې ته چې دی هغه ډېره زیاته بې بس ده.